څنګه چې سر تاسو ته خبره وکړه چې موږ سره کفالت پروګرام کې احساس کفالت پروګرام کې موږ سره 21,000 کارډونه راغلي دي دې کې 12,000 سمثینګ د 400 تحصیل دي داسې پکې د تنګي تحصیل دي او د شب قدر تحصیل دي د دې ټول ډیټیل چې دی کوم لیسټونه چې دي د کفالت فیملیز هغه ټول موږ سره دي او د هغې کانټیکټ نمبر یې هم په هغې کې دي نو دوی سره به موږ آفیسز نه رابطه کوو او د دې چې کوم خپل کارډونه دي هغه به دوی ته موږ وررسوو من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا احساس کفالت پروګرام کارډونه چې کوم دی نو دا یو 2 ورځې مخکې موږ د گورنر هاوس نه روړو او تقریبا 21,000 سمثینګ داسې کارډونه دي د پوره ډسټرکټ دپاره هغې کې د شب قدر خپل بیل دي او د تنګي بیل دي د 400 بیل دي خو هغه کارډونو باندې چې کوم دی نو موږ ته د بره نه څه انفارمیشن نو چېرې دې کارډونو سره چې کوم دی نو څه کول دي او دا کارډونه څه دپاره دي نن سهار چې کوم دی 6 بجې به وي یا 9 بجې به وي ډیپټي کمشنر صاحب ټلیفون وکړو ویل یاره هغه کارډونو سره څه وکړه نو ما ورته ویل کارډونه خو موږ ایسیګانو له ورکړي دي نو ایسیګان به په کارډونو باندې څه کوي او دا خو تاسو ته پرسنلی ډسټریبیوټ کولو او دا خو مطلب دا چې لیټ کېږي او موږ ته اوس چې کوم دی نمبر نه دغه راغو چې 18 تاریخ پورې موږ له پراګرس راکړي تاسو په کارډونو باندې څه وکړو نو هغې کې چې کوم دی نو دا تاسو دا دویمه خبره چې وکړه چې د راشن والا پروګرام دا څنګه دی نو ما چې کوم دی سهار چې زه راغلم بلکې په موټروی باندې د لارې نه چې کوم دی ما یو بینک کانټیکټ کو خپل ملګري مې کانټیکټ کو چې کوم په دې سیکټر کې دي او د چا ایسیګان مې کانټیکټ کو سینیر کسان مې کانټیکټ کو چېرې د دې باره کې چا سره څه معلومات نو هغه ما سره شیر کړي ځکه چې موږ د اوت نه فارغ شو چې بیا ډي سي صاحب سره دې باندې موږ بریفینګ وکړو نو هغې کې چې کوم دی اوس تاسو مخکې چې کوم دی نو موږ دغه نه هم تپوس وکړو نادره والا نه د احساس پروګرام حوالې سره نو دا یو خبرې وضاحت کول غواړم چې راشننګ والا چې کوم دی نو هغه بیل پروګرام دی هغه چې کوم دی د دې خپل یو واتس اپ دی احساس راشن پروګرام هغه چې کوم دی بینکونو کې هغه خلکو دکاندارانو اکاونټونه کولو کړی دي هغه اکاونټونه چې کوم دی هغه چې کوم سړي اکاونټ کولو کړی دی هغه د ایپس ډاونلوډ کړی دی بیا چې کوم د دې بینیفیشریز دي هغه خپل اکاونټونه بیا ماغه ایپس باندې کولو کړی دي نو دی چې کله دی دکاندار لور شي کنه نو دی سره ماغه شی وی هغه سره دواړو سره موبایل کې د ایپ وی نو دی خپل کې چې کوم دی نو هغه یو بل سره هغه لینک دغه کې نو بس هغه کې چې کوم دی ته پته ولګي چې دا زما کسٹمر دی نو دی چې کوم سودا کوي نو هغه د پروفټ نه لري هغه پروفټ چې کوم دی نو هغه اکاونټ ته د ګورنمنت طرف نه راځي هغه راشن والا بیل دی کم چې تاسو خبرو کا چې کم کسان دي هغه چې موږ ته مخکې ملاوي دي اوس نه ملاوي دي دې کې چې کم دی نو په میډیا باندې به تاسو کتلی یو کال مخکې دلته کې لکه سپیشلی په سند کې ډېر زیات چې کم دی بوګس کارډونه دغه شوي چې داسې ډېر غلط کسان چې کم دی نو دا پیسې ادي د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام والا نو هغې کې چې کم دی نو بیا چې کم دی په لکونو باندې خلک هغې نه وباستلی وروستو چې کم دی اوس چې ما دې دغه سره خبر وکړه احساس پروګرام والا سره نو هغې ویل چې دا په فیډرل سطح باندې 1 میلیون نه زیات کسان چې کم دی نو هغې کارډونه بلاک شوي دي ځکه چې هغې یا غلطو او یا چې کم دی نو هغې هغه پورټي چې کم لیولو د هغې نه چې کم دی نو هغې وتي دي نو دې کې چې کم دی نو دا سوشیو اکنامیک سیستم دی د نادره خپله نو هغې کې چې کم کسان چې کم د هغه یو خاص لیول دی چې هغې ته ورسېږي هغه ته اټومیټیکلی ډراپ شي او لاندې نه نور کسان هغې کې انکلوډ شي اوس دا موږ له چې کم کارډونه راغلي دي 21,000 کارډونه ډسټرکټ 400 دپاره نو هغه موږ انشاءالله د 2-3 ورځو کې تقسیمو 18 تاریخ باندې به موږ د هغې رپورټ ورکوو نو دغه کسان چې کم دی دا به فردر الیجیبل دي سره به خپل کاډي او دی به چې کم دی نو دی ته به د احساس پروګرام والا 14,000 روپۍ چې کمې دي دا به دی ته اکاونټ کې ملاوي کېږي 21,000 کسان نه دي دا 21,000 روپۍ نه دي 21,000 کسان دي او 14,000 فی کس چې کم دی دا به دی ته ملاویږي په ټول ډسټرکټ 400 کې 21,000 کسانو ته به دا چې کم د نادره کم خپل سیستم دی هغه په خپل اپډیټ کیږي کنه انو هغه کې چې کم کسان چې کم دی د غربت لاین نه بره راشي کنه انو هغه ته اتوماتیکلی کټ کیږي د دې خپل څه طریقې کار دی د دې خپل انډیکس دی هغه مطابق چې کم دی چې کم کسان الیجیبل وي اپ کې انکلوډ شي چې کم کسان د دې غربت لاین نه اوزي نو هغه ته نه ډیلیټ شي
بالکل داسې ده. نو هغه چې کوم دی نو په دې کې دا ده چې څوک پکې هېڅوک هم نشي کولی، نه پکې پټواري څه کار شته دی، نه پکې چې افسر څه کار شته دی، نه پکې چې کوم دی نو ستاسو وروره څوک کار کوي. د دې خپل چې کوم دی هغه سوشیو اکنامیک انډیکیټرز دي او هغه چې کوم دی نو د نادره والا سره خپل دغه دی نو بس هغه په خپله ډیلیټ کېږي او په خپله انکلوډ کېږي. نو موږ لا چې کوم د 421,000 کارډونه راغلي دي نو تاسو ته ټولو ته خواست دی چې په سوشل میډیا باندې چې کوم دی خلکو ته ووایه چې هغوی مطلب دا چې خپل کارډونه موږ ته د تحصیلدار او د اے سی په ترو باندې اطلاعګانې هم کوو. د موږ سره چې کوم یو سی وي سی کې ان سی دغه دي سیکټریان دي د هغوی په ترو باندې موږ ته اطلاعګانې کوو، هغه لیسټونه موږ په میډیا باندې شیر کوو او د دې ټولو کسانو ته چې چاته اطلاع کېږي خپل متعلقه اے سی دفتر ته دې لاړ شي او هلته نه خپل کارډ والي. تاسو د اډیشنل ډیپټي کمشنر محمد علي شاه صاحب خبرې واورېدلې. کم دغه کفالت پروګرام چې دی یا اختصاص پروګرام دی د ډېر خلک دغه ګیلې شکوې کوي چې یاره زمونږ پیسې بندې دي، پیسې راته نه میلاویږي. په هغې باندې موږ تفصیلي خبرې اترې وکړې، خو اوس 21,000 کارډ راغلي څنګه چې هغوی ذکر وکړو. موږ سره دلته کې اسسټنټ کمشنره ریوینیو چې کومه ده او د 400 سیمې سره تعلق دی هوله بیګم، نو یقینا زموږ دپاره ډېر د خوشقسمتۍ او د فخر خبره چې زموږ د 400 موږ همیشه به 400 ته چې کوم دی سیګانې راتلې، خو اوس په د 400 سي چې کوم دی نوښار کې مختلف ځایونو کې ډیوټۍ کړې دي دلته راغلې ده او موږ محمد علي شاه صاحب ته هم وي چې دوی له ډېره موقع ورکړي او په دې علاقې باندې واقع به هم دي چې خپل علاقې له کار هم وکړي. بهرحال دې وخت کې ضلعي انتظامیه چې کوم ټیم جوړ دی نو ډېر ښه انداز کې دی، خو دغه یو ګیله هم ده او دا ګیله به کله په ځای کېږي چې موږ د دغې زنانو کردار وګورو چې چېرته ښځې ګوري نه 400 ته رالیږي. نو موږ غواړو چې دوی دا کوم کردار دی او کوم ستړي دي هغه هم درته وښایو. موږ ثانیه صافي صاحبه چې وکتله په کوم انداز کې تجاوزاتو خلاف هغې په توتمانزو کې کار وکړو. دغه شانتې صدریاب کې چې کوم دی محمد علي شاه صاحب سره دغه ټول ټیم شانه بشانه بل علماو ته چې کوم دی تنخواګانې ورکړې شوې، اعزازیه ورکړې کېدله، هغه اعزازیه کې هم چې کوم دی نو محمد علي شاه صاحب سره هم دغه ټیم نو دوی نه به دغه میسیج اخلو چې د دې 21,000 کارډونو څه قصه ده. السلام علیکم، زه اے سی ریونیو خوله 400 تاسو ته مخاطب یم. څنګه چې سر تاسو ته خبره وکړه چې موږ سره کفالت پروګرام کې احساس کفالت پروګرام کې موږ سره 21,000 کارډونه راغلي دي. دې کې 12,000 سمثینګ د 400 تحصیل دي، داسې پکې د تنګي تحصیل دي او د شب قدر تحصیل دي. د دې ټول ډیټیل چې دی کوم لیسټونه چې دي د کفالت فیملیز هغه ټول موږ سره دي او د هغې کانټیکټ نمبر یې هم په هغې کې دي. نو دوی سره به موږ آفیسز نه رابطه کوو او د دې چې کوم خپل کارډونه دي هغه به دوی ته موږ وررسو. نو زه د ټولو عوامو ته خواست کوم چې موږ سره که د دې زموږ د دفتر نه دوی سره رابطه کېږي نو دوی د موږ سره تعاون کوي او د دوی ټول کارډ چې دی هغه به دوی ته موږ ورلاسه کوو. دوی سره به موږ په خپله رابطه کوو. دا به 21,000 خاندانونو ته میلاویږي او 14,000 روپۍ دي. جی دا کفالت کارډ چې چاته میلو شي دي ته به بیا د هغې احساس کفالت پروګرام تحت 14,000 روپۍ بای انولی دي په کال کې 2 ځل دوی ته هغه میلاویږي. نو هغه به بیا دې فیملیز ته هغه پیسې میلاویږي. او دا کوم قسم خلک دي؟ غریبانان دي؟ دا نادرا والا پاس کړي دي که نه داسې؟ اصل کې دې کې داسې تاسو میډیا والا به زیات تاسو ته پته د خلکو ته هم پته ده چې دې کې لږ مسلې شوې، تنخوادار خلک وو چې ایلیجبل فیملیز نو، مستحق خاندانونه نو، هغوی ته به دا پیسې میلاوېدې. بیا نادرا والا داسې د هغې خودکار نظام دی، هغې کې چې کوم مستحق او اهل خاندانونه دي د هغې سلیکشن په خپله کېږي. لکه هغې کې تنخوادار او دا چې څوک په روزګار دي هغه خلک د هغې نه بیل شي او چې کوم مستحق خاندانونه دي نو د هغې سلیکشن پکې وشي. په هغې کې زموږ د ضلعې دا 21,000 خاندانونه دې ځل منتخب شوي دي او دا کارډونه چې کوم راغلي دي نو دا ټول د دې مستحقو خاندانونه دي. صحیح، ډېره زیاته مننه. کتونو کوم دفتر کې چې ولاړو محمد علي شاه صاحب دی د ستاسو څه مسله وي، یعنې څنګه چې موږ د DRC دپاره 6 کاله پرچار وکړو نو د هغې نه لږ په زیات دغه کې چې کوم دی ضلعي انتظامیه د خلکو د مسلو د حل کولو لپاره دلته یو ټیم جوړ کړی دی. دلته کفایت صاحب هم چې کوم دی نو هغوی هم وي، نور ملګري مو سره وي، ټیم ورسره وي. نو دې دفتر ته راتلی شي محمد علي شاه صاحب چې کوم دی، زه همیشه دا خبره کوم چې موږ له داسې افسر په کار دی چې هغه د جرګو مرکو یعنې اجره پاس ومي، جومات پاس ومي، صرف دا نه چې الله تعلیمونه یې کړي، الله تعلیمونه والا په دې معاشره کې چې چلي نو په حکمت په چلي. نو هر افسر ته مې دغه خواست دی چې زموږ د 400 دونه مینه ناک خلک دي خو دوی سره به څه کې
پسته خوله کار ترې واخله او که نه دغه وي نو مسله به درته جوړېږي. نو دا د صدریاب چې کوم تجاوزات وشو 2.5 کناله ځمکه چې کوم ده وزار شوه هېڅ قسمه چې رد عمل رانغی چا ریکشن ونه ښوده. نو دا یو ډېر ښه اقدام دی. نو دا مې د دفتر خبره هم کوله د 1,000 کارډ خبره هم در سره کوله چې کوم خلک مې نو هغه ضلعي انتظامي سره دوی سره رابطه وکړي او تعاون ورسره وکړي.